الخبرو کلا کلا وقد يتعدد الخبر مثل زيد عالم عاقل. کلا کلا تعدد په خبر کې راځي، کلا کلا تعدد په خبر کې راځي، ځکه چې معتبر په مبتدا کې ذات ته او معتبر په خبر کې وصف ده، او د یو ذات د پاره صفات کثیره ذکر کیږي. نو هر کله چې د یو ذات د پاره صفات کثیره ذکر کېدې شي، نو جایز ده چې د یوې مبتدا لپاره اخبار ګڼ شي. مبتدا یوي اخبار ولډي، معتبر په مبتدا کې ذات ته، معتبر په خبر کې صفت ته، او د یو ذات د پاره اوصاف کثیره راتلی شي. نو جایز ده چې مبتدا دی وی او خبر دی ګڼي. زید عالم عاقل فاضل، مبتدا یو ده چې زید دی، عالم عاقل فاضل نه خبر دی. نو جایز ده تعدد په خبر کې. دا تعدد په خبر کې په دوه قسمه ده. یو ده تعدد لفظا او معنن، یو ده تعدد په خبر کې یوازې لفظا. تعدد لفظا او معنن دی ته وایي چې دا اخبار د الفاظو په لحاظ هم بیلي او معنی هم بیلی. نو دا تعدد په اخبارو کې جایز دی، واجب نه دی. جایز دی، واجب نه دی. زید قائم آکل عالم، زید قائم هم دی او آکل هم دی او عالم هم دی. نو د قائم آکل عالم معنا بیر د الفاظ هم بیل دي، نو دا تعدد جایز دی، واجب نه دی. او تعدد وجوبی دی ته یو د تعدد لفظا نه معنن. دا چړې څوک دی ټاکم ته وسو باسه ورکاره شه. یو د تعدد لفظا نه معنن، لفظا چې یو معنن نه، تعدد چې لفظنی او معنن نه، داغه معنی دا ده چې معنی یوی خو الفاظ بیل بیلی. نو تاسو په کې ناشته تعدد چې معنی یوی خو الفاظ بیل بیلی، دې ته وایي تعدد لفظا. ښه جل زود نه والا وخت په تیر کو. تعدد لفظا دې ته وایي چې اخبار غني معنی یوی خو الفاظ بیل بیلی، معنی یوی خو الفاظ بیل بیلی. دا تعدد په اخبارو کې واجب ده. لکه هذا حلو حامز، هذا مبتدا، حلو یو خبر، حامز بل خبر. نو هذا حلو حامز، دا خوک او ترسکن ده، دا خوک او ترسکن ده. ستا مقصد په دې مقام کې نه اثبات د خوک ده هذا لا، او نه اثبات د ترسکن ده هذا لا، بلکې ستا مقصد اثبات د یو کیفیت متوسطه ده چې نه خوږي او نه تریوي، بلکې کیفیت متوسطه ای. نو چې ستا مقصد کیفیت متوسطه ده، نو دلته تعدد واجب ده. پوه شو پې؟ نو هذا حلو حامز، دا دی ترسکن، دا شی دی ترسکن، نه خوږ او نه تری. دویم لحاظ تعدد په دوه قسمه ده. یو دی تعدد په اخبارو کې، بل دی تعدد په مبتداګانو کې. یو تعبیر کې ته وته صحیح ده. تعدد په اخبارو کې په دوه قسمه ده. یو دی مع العطف، یو دی بلا عطفه. یو دی مع العطف، یو دی بلا عطفه. تعدد په اخبارو کې مع العطف او بلا عطفه په دواړو صورتونو کې جایز ده. او تعدد په مبتدا کې مع العطف جایز ده او بلا عطفه نه صحیح کیږي. مع العطف جایز ده او بلا عطفه نه صحیح کیږي. تعدد په اخبارو کې
مع العطب او بلا عطف دواړه جائز دی، خو په مبتدا کې تعدد مع العطب جائز دی او بلا عطف ناجائز دی. زید وعمر وبکر وخالد عالم. عالم یو خبر دی، مبتدا څلور دی، خدا مع العطب تعدد دی. مع العطب تعدد په اخبارو کې جائز دی. ستا کاپیا نه وي زینب وسقر وماه وجور ممتنع. نو ممتنع خبر دی او ما قبل څلور اسماء مبتدا ده، خدا مع العطب دی. نو په مبتدا کې تعدد مع العطب جائز دی، خو بلا عطف ناجائز دی. او په اخبارو کې تعدد مع العطف او بلا عطف دواړه جائز دی. اوس په شو خبره ولې په مبتدا کې تعدد مع العطف جائز دی؟ ځکه چې تعدد مع العطف په حقیقت کې تعدد نه دی. ولی؟ ځکه خو عطف څه ته وایي؟ تعدد د اشیاء دی سره د حکم نه په هر یو بیل بیل. تعدد د اشیاء دی سره د حکم نه په هر یو بیل بیل. نو دا مبتدا سره د عطف چې متعدد ده، نو دا په حقیقت کې د هر یو مبتدا سزا نه ځان له خبر مراد ده، د هر یو مبتدا سزا نه ځان له خبر مراد ده. دا تعدد جائز ده. زینب ممتنع، سقر ممتنع، ماه ممتنع، جور ممتنع. په حقیقت کې د سوي خا وقد يتعدد الخبر مثل زيد عالم عاقل. دویمه خبره ته ډېره اهمه کوي چې کله د دویمه خبرې خلاصه ګورئ، کله چې مبتدا متضمن شي معنا د شرط لره، نو راوړل د خبرې راوړل د پی په خبر کې صحیح دی. کله چې مبتدا متضمن شي معنا د خبر لره، نو راوړل د پی په خبر کې صحیح دی. ولی؟ ځکه مبتدا چې متضمن شي معنا د خبر لره، نو دا مبتدا مشابه شو د شرط سره. مبتدا چې متضمن شي معنا د شرط لره، نو دا مبتدا متضمن شو مشابه شو د شرط سره، او خبر مشابه شو د جزا سره. او په خبر کې خو پی راځي او په جزا کې خو پی راځي، په خبر کې هم پی راځي. کله کله مبتدا متضمن کیږي معنا د شرط لره، داسې ویلو. نو مبتدا چې متضمن شو معنا د شرط لره، په خبر کې پی صحیح ده. ولی؟ ځکه مبتدا مشابه شو د شرط سره، خبر مشابه شو د جزا سره، او په جزا کې خو پی راځي، نو په دې خبر کې مراوړل د پی صحیح شو. خو کیر درې استاذه ما اول چې صحیح ده راوړل د پی، نو پکې وا نو صحیح ده، کو پکې نه وا ته څه ویلی نه شي، ځکه واجب خو نه ده، خو صحیح ده که نه. نو وقد يتضمن المبتدا معنى الشرط. کله متضمن کیږي مبتدا معنا د شرط لره، چې هغه سببیت د مبتدا ده خبر لره، یا سببیت د مبتدا ده د پاره د حکم کولو په خبر. سببیت د مبتدا ده خبر لره، یا سببیت د مبتدا ده د پاره د حکم کولو په خبر. مبتدا سبب د خبري، یا مبتدا سببي د پاره د حکم کولو په خبر. نو بیا دا مبتدا مشابه شو د شرط سره، خبر مشابه د جزا سره، په جزا کې خو پی، نو په خبر کې به پی. دا قید مې ولې ولګاو چې یا مبتدا سببي د پاره د حکم کولو په خبر. دا ځکه وو چې دلته اعتراض دی. زه به دروخم چې په مبتدا کې به معنا د شرط وي، مبتدا کې به معنا د شرط نه وي، او په خبر کې به پی. زه به درته وخم چې په مبتدا کې به معنا د شرط نه وي، او په خبر کې به پی. وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة فمن الله. ما موصولة، بكم من نعمة صلة، موصول باصلة مبتدا، فمن الله خبر ده. دلته خو نعمت سبب د الله نه ده، او بیا په خبر کې پیشته. نعمت سبب د الله نه ده او په خبر کې پیشته. نو کاپی مولا خبره ده واپس واخله، نه خیر به دې نه وي. ته وایې چې په مبتدا کې معنا د سببي او معنا د شرطي، نو په خبر کې پی صحیح ده.
دلته په مبتدا کې معنی د شرط او د سبب نشته، په خبر کې پی راغلی. نو جواب چې دا مبتدا به سبب د پاره د جز د خبري او یا به مبتدا سبب د پاره د حکم کولو په خبر. وما بكم من نعمة فمن الله، نعمت خو سبب د الله نه ده، خو نعمت سبب ده د پاره د حکم کولو په الله. چې تعالی الله نعمت درکو نو ته حکم وکړه چې دا د الله د طرفه ده، ته غږ وکړه چې دا د الله د طرفه ده. چې تعالی الله نعمت درکو نو ته غږ وکړه چې دا د الله طرفه ده. پوه شو؟ په سبب د حکم کولو، سبب شو د پاره د حکم کولو په خبر. نو پایسي او دخول الپای بالخبر صحیح کېږي با راوړل د په خبر کې په اعتبار د مجرد تضمین سره. صحیح کېږي راوړل د په خبر کې په اعتبار د مجرد تضمین سره. دا مجرد تضمین ولې وایم؟ ځکه چې دا مشهور اعتراض دی چې یا خو با قصد معنا شرطي، یا خو با قصد معنا شرطي په دې مبتدا کې شوی او یا با قصد معنا شرطي په مبتدا کې نه شوی. نو کو قصد د معنا شرطي په مبتدا کې شوی نو بیا خو راوړل د په خبر کې واجب دي، او کو قصد د معنا شرطي په مبتدا کې نه شوی نو بیا خو راوړل د په خبر کې ممتنع دي. نو څنګه چل دی؟ نو جواب زویم چې په خبر کې په صحیح ده، دا په اعتبار د مجرد تضمین سره چې دا مبتدا متضمن د معنی د شرط لره، قطع نظر د دینا چې کو قصد او اراده د معنی شرطي شوي او کو قصد او اراده د معنی شرطي نه شوي، کو شوي او چې نه کو نه شوي، خو چې مبتدا متضمن شرط لري په اعتبار د مجرد تضمین سره په خبر کې په صحیح کېږي، قطع نظر د دینا چې معنی قصد شرطي په کې قشوي او کني شوي. صحیح کېږي دخول د په خبر کې په اعتبار د مجرد تضمین سره. کار درې استاذه د دې څلور صورتونه دي. څو دي؟ څلور. دا به کوم ځای چې مبتدا متضمن شي معنی د شرط لنو په خبر کې بس پی راوړل کېږي. نو دا څلور ځایونه د زړه په دغه باندې ولیکئ په پاڼه باندې. کله چې مبتدا موصولی صله ولا فعل یا ظرفي، فعل یا ظرفي، نو راوړل د په خبر کې صحیح. یو صورت الذي فی الدار فله درهم، الذي موصول فی الدار صله، موصول با صله مبتدا له درهم خبر. یا ولا صله فعلی الذي یاتنی فله درهم، الذي موصول یاتنی صله موصول با صله مبتدا له درهم خبر ده په کې راغله. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. نو ما موصوله غنمتم من شيء صله موصول باصله اسم ده ان فان لله خبر ده په کې راغله. دویم صورت مبتدا موصوفی په دغه موصول قضایی، مبتدا موصوفی په دغه موصول قضایی سمانا مبتدا موصوفی صفت ولا دغه موصولی چې صله فعل یا ظرفي، صله فعل یا ظرفي، مبتدا موصوفی صفت ولا دغه موصولی چې صله فعل یا ظرفي. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. الموت موصوف، الذي موصول، تفرون منه صله، موصول با صله صفت د الموت شو، موصوف با صفت اسم د ان شو. فانه ملاقيكم خبر ده په خبر کې پیراله. مبتدا موصوف ده چې الموت ده، صفت ولا دغه موصول قضایی ده. کوم موصول؟ هغه موصول چې صله ولا فعل یا ظرفي. نو الذي موصول تفرون منه صله، موصول با صله صفت د الموت شو. نو تفرون صله فعل نه ده. دریم صورت مبتدا نکره ده موصوفه ده، مبتدا نکره موصوفه ده او صفت ولا دغه ده نکره ده. مبتدا نکره ده او دغه ده مضاف ده نکره ته. غلام کل رجل
یاتنی او فی الدار کل رجل یاتنی او فی الدار تعبیر کې تیر وته مبتدا نکره ده صفت ولا فعل یا ظرف ده مبتدا نکره ده صفت ولا فعل یا ظرف ده راوتنی صفت موصوف با صفت مبتدا فله درهمنی خبر ده څلورم صورت مبتدا نکره ده مضاف ده دغه موصوف قضایی ته مبتدا نکره ده مضاف ده دغه موصوف قضایی ته مبتدا نکره ده مضاف ده یو موصوف ته چې دغه صفت فعل یا ظرف ده غلام کل رجل یاتنی او فی الدار فله درهم غلام مضاف کل رجل موصوف یاتنی صفت موصوف با صفت مضاف له غلام مضاف با مضاف له مبتدا فله درهم خبر څو صورتونه شو مبتدا موصول صله ولا فعل یا ظرف مبتدا موصوفه د صفت ولا د موصول قضایی ده مبتدا موصوفه د صفت ولا فعل یا ظرف ده مبتدا مضاف د دغه موصوف قضایی ته په دې څلورو صورتونو کې راوړل د فعل په خبر کې صحیح دي نو الذي موصول یاتنی صله موصول با صله مبتدا یا الذي موصول فی الدار صله موصول با صله مبتدا فله درهم خبر شو او وكل رجل یاتنی كل رجل موصوف یاتنی صفت موصوف با صفت مبتدا فله درهم خبر یا كل رجل موصوف فی الدار صفت موصوف با صفت مبتدا فله درهم خبر دا دوه صورتونه ذکر کړه دوه به تاسو پټ وباسئ او لفظ د کلو ته چې په خړو سترګو نه ګورئ دا لفظ د کلو په دې مقام کې حرف دی دا اصل د عموم د پاره نقل کړی او دا اسم نه دی کلو په اصطلاح د عربیت کې اسم ده دلته اصطلاح منطقي مراد ده چې حرف ده دا په ترکیب کې نه مضاف ده نه مضاف الیه ده بس ده سببیت به سبب کې جوړ کړو